وفاقي حکومت افغان مهاجرینو ته د جولای 10 نیټه اخیری ډیډلاین ورکړی و او دا اعلان یې کړی و چې د 10 جولای نه پس به په غیر قانوني توګه چې په پاکستان کې څومره افغان مهاجرین دي نو هغه خپل هیواد ته واپس لیږلی شي. که وکتلی شي نو ډېر داسې افغانان شته دی چې هغو د پاکستاني زنانو سره ودونه کړي دي او هغه په دې خوشفهمۍ کې دي چې هغوی ته به د پاکستان چې کم کارت دی شناختی کارت نو هغه به میلاو شي. هم په دې سلسله کې بیا بعضې وکیلان چې دي نو دغه افغان مهاجرینو نه چا چې پاکستاني زنانو سره ودونه کړي د هغو نه پیسې اخلي او پیسې دې هم څه په زرګونو کې نه اخلي بلکې په لکونو کې دې اخلي. کم از کم 1 لک 2 لکه او د چا نه 10 لکو روپو پورې هم پیسې اخیستل شوي دي چې تاسو ته به موږ پاکستاني کارت جوړ کړو، یعنې پی او سی چې کوم کارت دی هغه به تاسو ته جوړ کړو او بیا به تاسو په پاکستان کې پاتې کېدلی شي. خو که وکتلی شي تر اوسه پورې د ډېرو افغانانو نه پیسې اخیستل شوي دي. بعضې د خیبر پښتونخوا یا د نور اسلام آباد کې چې کوم وکیلان دي نو هغو ته پیسې اخیستې دي خو تر اوسه پورې دغه افغانانو ته کارډونه نه دي جوړ شوي کومو افغانانو چې د پاکستاني زنانو سره ودونه کړي دي. نو دغه هم ډېر زیات ظلم او زیاتی روان دی چې یو کارت نه جوړیږي او بیا دغه افغان مهاجرینو نه پیسې اخیستلی کېږي او هغه یو خوا ډېر په مشکله سره پاکستان کې وخت تېروي او بیا په ډېرو مشکلو سره هغې پیسې پیدا کړي دي او دغه بعضې وکیلان چې دي نو هغه ته پیسې اخلي خو کارت ولا نه جوړوي. نو دا هم د هغې سره سراسر ظلم او زیاتی دی. دغه افغانانو ته هم پکار دي چې په دغه خلکو باندې یقین نه کوي او که هغې هر څومره هغوی ته یقین دهاني ورکوي چې تاسو ته به پی او سی کارت جوړ کړي او تاسو به بیا په قانوني توګه باندې خیبر پښتونخوا یا پاکستان کې پاتې کېدلی شئ. خو تر اوسه پورې چې موږ ته کوم اطلاعات میلاو شوي دي نو یو شمېر افغانانو نه دغه وکیلانو پیسې اخیستې دي خو کارډونه یې تر اوسه پورې نه دي جوړ شوي. 1 میاشت ټایم یې ورکړی و، د 1 میاشتې نه اوس داسې چې کوم ریپورټونه موږ ته راغلي دي ډېر افغانانو موږ سره رابطې وکړي چې تقریبا 1 کال کېدو والی دی چې زموږ نه یې په لکونو روپۍ اخیستې دي خو کله یو تاریخ کله بل تاریخ او د تاریخ د پاسه تاریخ راکوي چې په دې تاریخ پس تاسو کارت جوړ شي خو چونکې تر اوسه پورې دغه کارډونه نه دي جوړ شوي او داسې اطلاعات هم دي چې کارت جوړول پی او سی کارت جوړول چې دی هغه اوس هم ډېر زیات مشکل شوي دي. نو دغه افغانانو ته هم زموږ دغه خواست دی چې هسې بې ځایه پیسې دغه وکیلانو ته مه ورکوئ. که پیسې د باندې زیاتې شوي د الله په نامې ورکوئ خو نور چې د دغه خلکو په خبرو باندې دوکه نه شئ او پیسې بې ځایه مه خرج کوئ.